په اووه کلیزه چې هغه مونږ په 15 فروری باندې به دې ځل مانځو د هغې حوالې سره مونږ وی چې کینو او صلاح او مشاورت وکړو. عزتمندو دې نه مخکې چې زه برسۍ باندې خبر وکړم یو شی دغه کول غواړم که تاسو ګورئ د څو ورځو نه خصوصا کله نه چې دا حکومت راغلی دی نو د ګرانۍ خو روزانه په بنیاد باندې اضافه کېږي لګیا ده خو د تېر میاشت یوه نیمې نه خصوصا دا یو دغه روان و چې دا مینی بجټ والا خبره وه او بیا ورسره د سټیټ بانک د خودمختارۍ خبره وه په هغې باندې که تاسو وکتل اسمبلی کې هم ډېر بحث وشو او په اسمبلی کې چې کوم طریقې سره هغه پاس کړی شو په سینټ کې کوم طریقې سره پاس کړی شو زه کم از کم یو وضاحت د دې بعضې پارټونه لږ غواړم چې په خبرو کې خو مخالفت کو وایي چې یاره مونږ به د دې بل مخالفت کوو خو چې سینټ کې چې د هغوی اکثریت و او د هغې باوجود ترې پاس شو نو د دې وضاحت دې دې قوم ته وکړي چې دا چا پاس کړی دی دا بل دا دې مونږ ته واضح کړی شي په دغه کې زه د جی یو آی نه هم تپوس کوم دغه کې زه د ای ان پي نه هم تپوس کوم دغه کې زه د پیپلز پارټۍ نه هم تپوس کوم او دغه کې زه د مسلم لیګ نواز نه هم تپوس کوم چې تاسو خپل وضاحت وکړئ چې بی دا څنګه تاسو نه پاس شو تاسو خو وایئ چې موږ به دا نه پرېږدو دا به هېڅ صورت کې موږ نه پاس کېږي په سینټ کې زموږ اکثریت دی نو څنګه دا پاس شو او دا د قوم سره چا دا دوکه وکړه د هغې وضاحت پکار دی او پکار دی چې هغه خلکو تاسو راښکاره کړئ چې دا چا داسې دغه کړي دي کم از کم د قومي وطن پارټۍ د کارکنانو په دې حوالې سره سترګې اوچتې دي چې مونږ مخالفت کړی دی او کم از کم په دې ګناه کې د چا سره شریک نه یو دا کم از کم مونږ ویلي شو نور خو چې دی زما خیال ټول په دې ګناه کې شریک راته ښکاري دې سره دا هم دغه کوو چې دا کم آی ایم ایف نه چې کومه قرضه مې وشوه چې آیا د دې په نتیجه کې د کوم مسایل به حل کېږي او که نه د دې وضاحت پکې وشي ځکه چې قرضه خو مې وشوه تاسو به نن کتلي چې دغه مو وشول ته نه خو سره دا هم ویل کېږي چې نه ګرانۍ کې به نور هم اضافه کېږي نو بیا د دې قرضې او د دې دغه څه فایده چې د کوم مسایل نه حل کېږي د عوامو مشکلاتو کې کمی نه راځي نن به بیا تاسو کتلي چې د دوایانو په قیمتونو کې بیا اضافه کېږي لګیا ده د اوړه کم ځای ته ورسېدل د بجلی په قیمتونو کې بیا اضافه را روانه ده د پټرول او ډیزل په قیمتونو کې بیا اضافه را روانه ده نو دا سلسله به کم از کم کم ځای ته ځي د دې مونږ ته وضاحت پکار دی او دا به مونږ قوم ته هم دغه کوو چې تاسو هم په دې باندې سوچ وکړئ چې دا کم قسمه خلک په مونږ باندې مسلط دي چې هغوی ته د قوم اړو پروا نشته د غریبانانو پروا نشته د ملک پروا نشته نو دې باندې سوچ کول پکار دي زه اخر کې د برسۍ په حوالې سره دا برسي د 40 کال راسې نه چې مونږ مانځو هر کال د دې برسۍ یو تاریخي جلسه کېږي او هغې جلسې کې د شب قدر تاسیس نه یو غټ تعداد خلک شریک او دا د خلکو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو سره د هغه مینې اظهار دی د هغه د خدماتو اعتراف دی د هغه کومه قرباني چې ورکړې ده د هغې هغه یو اعتراف دی او زما دا تمه ده چې دې ځل به دا جلسه نور هم ښه طریقې سره به کوو دا به خلکو ته ښیو چې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو سوچ د هغه سیاست همغه شانتې جمدی دی او انشاءالله د هغه کارکنان چې دی د هغه په لاره باندې همغه شانتې روان دي او د هغه سوچ او فکر چې دی هغه مخکې بوځي به او خپل منزل ته به رسوي به په دغې حوالې سره زما به دا خاص درخواست دی چې کوشش وکړئ چې نور هم ګډ تعداد کې په دې برسۍ کې تاسو شریک شئ کوشش به دا کوو چې لږ په ټایم باندې ځان هلته راورسوو چې مونږ 2 بجو له جلسه شروع کړو هلته کې شیرپو کې چې په ټایم باندې بیا ختم شي د لرې نه چې کوم خلک راغلي چونکې هغوی ډېر نه شي پاتې کېدی نو زیاته ذمهواري په مونږ د ضلع چارسدې خلکو باندې راځي او په هغې کې شب قدر تحصیل په ملګرو باندې